In the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate. Hello dear students, how are you? I hope you're all doing well. سلامونه نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو وخت مو په خیر. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی فصل یعنې 15 فصل شروع کوو. د 15 فصل عنوان چې ده هغه ده people said یعنې خلکو ویلي دي. اول راځو عمومیاتو ته چې په دې فصل کې باید موږ په کوم موضوعاتو باندې خبرې وکړو. بیا خپل لوست پیلو. ښه اول کې ویل دي report what people said د هغه څه راپور ورکوي کوم چې خلکو ویلي دي یعنې هغه خبرو راپور ورکوي چې خلکو ویلي دي. نمبر 2 listen for famous quotation د نامتو یا مشهورو نقلونو ته څه کوو غوږ نیسو. read different quotes ډول ډول بېلابېل څه شي ته نقلونو ته موږ غوږ نیسو او لولو یې. write a paragraph په پای کې هم یو پاراګراف لیکو. ښه نو ګرانو زده کوونکو په دې فصل کې موږ په څه شي باندې خبرې کوو؟ په دې باندې خبرې کوو چې تیرو وختونو کې خلکو څه ویلي دي. داسې ځینې خبرې ولې چې هغه د راتلونکي پورې تړاو لره، د اولاد د تربیت پورې، د ښو اخلاقو په اړه باندې، د ښځو یا هم د انجونو د زده کړو پورې، د لوړو زده کړو اهمیت، دغه ټولې خبرې کوم چې پخوانیو خلکو کړې ولې روایت کړې وې نو هغه باندې موږ په دې فصل کې خبرې کوو. ښه راځو خپل لومړي لوست ته. نو ګرانو زده کوونکو د 15 فصل لومړی لوست اوله موضوع څه شی ده؟ ډسکشن سیکشن ده. دلته په ډسکشن سیکشن کې موږ ته د ځینو نامتو خلکو نامتو څیرو په اړه باندې چې دوی کوم روایات کړي یا کومې خبرې چې نقل کړي دي هغه یې دلته موږ ته لیکلي دي. راځو په ګډه یې لولو. خواجه عبدالله انصاري څه وایي؟ 5 things are the signs of difficulties. وایي 5 شیان د څه شي د ستونزو نښې دي. ungrateful in time of bliss. ناشکري د نعمت په وخت کې. impatient in time of pain. بېصبري د درد په وخت کې. disagreement in time of fate. وایي اختلاف د نظر اختلاف د برخلیک په وخت کې یا هم د برخلیک په مقابل کې. indolence in time of service و بې پروایي یا هم سستی د خدمت کولو په وخت کې. disgrace in time of speech ذلت د خبرو یا وینا په وخت کې. حضرت محمد peace be upon him. Seeking knowledge is incumbent on all Muslims. وایي د علم زده کړه په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. Socrates سقراط څه ویلي دي؟ I cannot teach anybody anything. زه نشم کولی هیڅ چاته هیڅ څه ورزده کم. I can only make them think. زه فقط دوی ته دا کار کولی شم چې دوی فکر وکړي. رحمان بابا If a rich man is proud of his wealth, کچیرې یو شتمن سړی یو شتمن نفر په خپلې شتمنۍ باندې ویاړ کوي. An expert has the treasury of his art. یو ماهر شخص څه شی لري؟ د خپل هنر خزانه لري. نو ګرانو زده کوونکو د ډسکشن سیکشن مو ولوسته. دلته یې د خواجه عبدالله انصاري، حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم، د دې ترڅنګ د سقراط او رحمان بابا کوم نامتو یا مشهور قولونه چې هغه یې دلته موږ ته بیان کړي وو په دې هیله چې تاسو یې هم زده کړئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ. ښه نو د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو د ډسکشن سیکشن کې ځینې پوښتنې کړي دي. دغه پوښتنې تاسو ته لولمه کولی شئ چې ځوابونه ورته ورکئ. Number 1. Who are the people in the pictures? وایي په پورتنیو انځورونو کې دغه خلک څوک دي؟ Number 2. What was each of them talking about? دو څخه هر یو د څه شي په اړه باندې خبرې کولې. Number 3. Do we learn from other people's experiences? آیا موږ کولی شو د نورو خلکو له تجربو څخه کوم څه زده کړو؟ Number 4. Who is our greatest teacher? زموږ لوی ښوونکی څوک ده؟ Can you report some of his sayings? آیا کولی شئ چې د هغه ځینې ویناوې راپور ورکړئ؟
نو ګرانو زده کوونکو دغه پوښتنې ولې چې تاسو هم کولی شئ دې ته په خپلو کتابچو کې ځوابونه ورکړئ. د دې تر څنګ اوس راځو کنورسیشن سیکشن ته. کنورسیشن سیکشن کې عمر او پلار یې دغه کنورسیشن ترسره کوي. موږ هم دغه کنورسیشن لولو او معنا کوي. فادر: عمر, you are still studying. You need to sleep. It's getting late. پلار یې وایي عمره ته تر اوسه هم مطالعه کوې. ته خوب ته اړتیا لرې او اوس ناوخته شوې ده. یعنې نوره هم ناوخته کېږي باید ویده شي. عمر: I hope I get full marks. زه دا هیله لرم چې زه پوره نمرې واخلم. I want to be the best in class. زه غواړم چې په ټولګي کې تر ټولو غوره اوسم. Father: Good. ډېر ښه. But it's not only your marks. مګر دا ستا نمرې نه دي فقط that will make you the best چې تا نه به غوره شخص او بهتره شخص جوړ کړي. Prophet Muhammad peace be upon him said, حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي the best amongst you are those who have the best characters. ویلي دي چې ستاسو ترمنځ تر ټولو غوره هغه شخص ده کوم چې غوره شخصیت یا کرکټر لري. عمر: What does it mean? دا څه معنا لري؟ Father: You don't know its meaning. ته د دې په معنا نه پوهیږې. It means دا په دې معنا that people who have good manners and qualities are the best. دا په دې معنا هغه خلک چې ښه اخلاق او ښې ځانګړتیاوې لري په ټوله کې غوره دي. ښه. Part B. Which of the prophets saying do you follow all the time and why? نو ګرانو زده کوونکو دغه کنورسیشن سیکشن و چې عمر او پلار یې ترسره کړی و. اووم لوست پارت بي کې پوښتنه کړې ده چې تاسو د خپل د پیغمبر کومې ویناوې کومې خبرې تعقیبوئ او ولې یې تعقیبوئ. تاسو هم کولی شئ چې خپل ځوابونه مطرح کړئ. ښه راځو خپل پاتې لوست ته. نو ګرانو زده کوونکو اوس موږ د ګرامر سیکشن کې یو. د ګرامر سیکشن کې زموږ موضوع په ریپورټډ سپیچ کې ده. ریپورټډ سپیچ کې بیا موږ ډایرکټ سټیټمنټس وایو او ریپورټډ سټیټمنټس وایو. ښه دلته موږ سره دي ډایرکټ سټیټمنټس، مستقیمې بیانیې او ریپورټډ سټیټمنټس یا هم راپورې بیانیې دي. په ډایرکټ سټیټمنټ مستقیمو بیانیو کې راځو. اول اگزامپل ده I am trying to work hard this week. زه دا هڅه کوم چې دغه اونۍ سخت کار وکړم، ډېر زحمت وباسم. reported speech کې he said هغه وویل that he was trying to work hard that week چې هغه غوښتل چې هڅه وکړي چې تر څو سخت کار وکړي هغه اونۍ. دلته یې موږ ته په پاست کنټینیوس کې دغه جمله reported statement یا هم راپوري بیانیې ته تبدیله کړې وه. دویم اگزامپل ته راځو. we write the correct answer. موږ صحیح ځواب ولیکه. reported statement ته راځو. they told me هغوی ما ته وویل that they wrote the correct answer چې هغوی صحیح ځواب لیکلی ده، یعنی past form ده. بیا هم ډایرکټ سټیټمنټ ته راځو. she has big dreams. وایي چې هغه انجلۍ چې ده هغه لوړ خوبونه یا هم لوړې هیلې لري، لوی هیلې لري. reported speech کې څنګه وایو؟ she told me هغې ما ته وویل that she had big dreams چې هغې لویې هیلې لرلې. دی هم موږ ته په پاست کې دغه ډایرکټ سټیټمنټ یې ریپورټډ سټیټمنټ ته یې چینج کړلو. نو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ ریپورټډ سپیچ ویلی او مو ویل چې ریپورټډ سپیچ موږ د څه لپاره استعمالو؟ د دې لپاره چې هغه خبرې وکړو کوم چې خلکو موږ ته کړي دي. یعنی یو شخص تا ته وایي ته د هغې مطلب بیانوي او د هغه دا خبره کوي چې د هغه دا مطلب یا هم غوښتل یې دغه خبره درته ووایي یا ویې رسوي. دا و د ګرامر سیکشن. د دې تر څنګ موږ ته ځینې جملې راکړي دي، ویلي دي چې دغه جملې باید موږ ریپورټډ سپیچ ته یې چینج کړو. نو ګرانو زده کوونکو دلته یې موږ ته څلور قولونه راکړي دي. نو موږ به څه کوو؟ ویل دي چې تاسو دغه قولونه څنګه کوئ؟ دغه قولونه ریپورټډ ته بدل کوئ. دوه دانې ما ریپورټډ کړه، دوه یې تاسو دنده ده، تاسو یې باید ریپورټ کوئ. ښه اول ته یې راځو.
I find that the harder I work, the more luck I seems to have. څوک وایي توماس جیفرسن وایي څومره چې زه سخت کار کوم همدومره خوشبختي یعنی نیکمرغي زه ګورم چې زه به یې ولرم. وایي چې ما دا پیدا کړې یا هم زه دې پرېکړې ته ورسېدم څومره چې زه سخت کار کوم هماغومره نیکمرغي زه ګورم خپل ځان لپاره. ښه ریپورټډ کې څنګه وایو توماس وویل that he found دا چې هغه دا وموند یعنی دغه خبره یې وموندله that the more he works hard the more luck he seems to have. وای څومره چې هغه سخت کار کوي زحمت وباسي هماغومره نیکمرغي هغه څه کوي ګوري چې وبه یې لري. Number 2, 90% of our worries are about things that will never happen. Margaret Thatcher وایي چې 90% زموږ خفګانونه د هغه شیانو په اړه دي چې کوم به هیڅکله هم پیښ نشي. ښه ریپورټډ کې څنګه وایي Margaret Thatcher ویل that 90% of their worries چې 90% د دوی اندېښنې were about things that didn't happen or did not happen د هغه څه په اړه وی چې هیڅکله هم هغه څه پیښ نشول. نو دا و د کوټس ول موږ ته راکړي ول قولونه ویلي وو چې دغه کوټس تاسو څنګه کوي ریپورټډ دی بدل کې. نو ګرانو زده کوونکو پردې کې ویل دي چې تاسو بیا ولیکئ څه شی ولیکئ انډایرکټ سټیټمنټس ولیکئ. دغه کوټ څنګه کوي انډایرکټ دی چې که زه تاسو ته دغه کوټس ولولم تاسو باید څنګه کوئ دغه انډایرکټ سټیټمنټ ته یې چینج کړئ. کوټیشنز اف د فیمس پیپل د نامتو خلکو قولونه. Number 1, speaking out against a despotic ruler is the greatest jihad. Muhammad peace be upon him. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې خبرې کول د استبدادي حکمرانانو په مقابل کې یو لوی جهاد ده. Number 2, educate your children according to the era that is coming after you. حضرت علی وایي چې خپلو اولادونو ته د څه شي د هماغه دور په مطابق باندې زده کړه ورکړئ کوم چې ستاسو نه بعد راځي. Number 3, I find that the harder I work the more luck I seem to have. Thomas Jefferson وایي چې ما دا وموند یا دې پایلې ته ورسېدم څومره سخت چې زه کار کوم همدومره نیکمرغي به زه ولرم. Number 4, time is the most valuable thing a man can spend. Lysergius Diogenes وایي چې وخت هغه با اهمیت یا هم تر ټولو با ارزښته شی ده کوم چې یو شخص کولی شي مصرفي کړي. Number 5, when you teach a man کله چې تاسو یو سړي ته درس ورکوئ زده کړه ورکوئ you teach an individual تاسو یو انفرادي شخص ته یعنی په انفرادي ډول زده کړه ورکوئ. when you teach a woman کله چې یو میرمنې ته زده کړه ورکوئ you teach a family تاسو یوې کورنۍ ته زده کړه ورکوئ. Van Harris دا خبره کړې ده. Number 6, lay the foundation of your future today. وایي خپل د راتلونکي بنسټ نن ورځ کېږده. Don't wait for tomorrow. د سبا په تمه مه پاتې کېږه. It may never come. امکان لري چې هیڅکله سبا رانشي. Anonymous. خیر راځو listening section ته. listening کې ویل listen to your teacher خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ while reading the implications of the above mentioned quotations. کله چې هغه دغه تغییرات یا هم پیامدونه د پورتنیو ذکر شویو خلکو په اړه لولي. then match them to their speakers. بیا یې خپل ویونکي سره یې میچ کوي سمون ورکوي and write them down in your notebooks او خپلو کتابچو کې ولیکئ. د implications ته راځو. A, importance of the freedom of speech. د بیان د ازادي اهمیت. B, importance of work. د کار ارزښت. C, importance of modern education. د عصري تحصیل ارزښت. D, importance of time. د وخت ارزښت. E, importance of female education. د ښځیناو د زده کړې اهمیت یا ارزښت. F, importance of making plan for future. د راتلونکي په اړه د پلان جوړولو اهمیت یا هم ارزښت.
نو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې په پورتنۍ برخې کې هغه کوډ چې موږ ته راکړي ویلو انډایرکټ دی چینج کوي دغه د لیسننګ سیکشن هم د همغه مربوط کیږي هلته یې ورته اشخاص یې ذکر کړي چا چې کومې وینا ویلي او قولونه یې روایت کړي دي لاندې یې ورته مطلب یې ویستی ده نو تاسو هم کولی شئ چې دغه برخه بیا ولولئ او یو له بل سره یې میچ کوئ خپلو کتابچو کې ولیکئ نو ګرانو زده کوونکو دا و د 15 فصل لومړی لوست چې ومولوسته که بیا هم په دې برخه کې پوښتنه لرله کولی شئ له موږ څخه یې په کمنټونو کې وپوښتئ تر بیا ښه وخت ولرئ